نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارا نمبر 8 رکو نمبر 17 آیت نمبر 141 خلاصه د رکو پس تاغین لفظی ترجمه نفی د شرک فعلی ده د ټولو شیزونو خالق ده الله ده دغه الله حکم ده د خوري نورو ته ورکوي د نورو د خوراک د پاره تنظیم کوي اسراف مکوي په نوم د غیر الله باندې خپل مال دولت ملګوي په داسې ځایونو کې مصرف کوي چې کوم ځایونو په باره کې الله حکم نه دی کړی د کوم ځایونو نه الله منع کړي او د الله په لاره کې چې څومره هم لګي دې ته اسراف نه ویلی کېږي دې ته سخاوت ویلی کېږي او په دې باندې اجر او ثواب میلویږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وهو او الله الذي هغه ذات دی هغه صفتونو والا دی انشأ چی پیدا کری دی خالق دی تشه جنات باغونا تمرا لوی نعمتون دی دغه باغونا بیا پا دو قسم بانی دی باز داسی وی چی اغا پا سفرو بانی اچولی کیگی لکه تربوزه شوا انگور شو داسی نوری سبزی شوی چی هغا بوٹی پتنه بانی ودریده نشی او څه قسم باغونه داسی دی جغا پتنو بانی ودریگی اغوی د پاره د سفرونو د لرګو د خودو ضرورت نوي لکه کجوري شي زیتون شو انار شو داسې نور بشماره میوې دي معروشات سفرونو والا یو قسم باغونه داد او دویم قسم وغیر معروشات او چې نه دی سفرونو والا بس په ځمکه باندې غوړېدلي وي او بس په تنو باندې ولاړ وي د هغې نه څه والنخل كجري والزرع فصلنا مختلفا چه مختلف دی اکله میوی دهغی شکلون مختلف دی ذائقی هم مختلف دی موسمون مختلف دی رنگون مختلف دی یو قسم زمکا یو قسم اوبا او بیا تردی پوری پا یو بوٹی کی او پا یو سانگا کی یو قسم میوه اغم په اعتبار د معنی سره خوند ذائقه جدا جدا وي دا ټول دلایل دی په دې باندې چې الله تعالی شته دی یوازې دی والزیتون وخونا والرمان وانار متشابها یو شان دی په شکل کې باز په پاڼو کې په شکل صورت وغیر متشابه او ندی یو شان په میوه کې په ذائقه کې په خوند کې په لذت کې وس الله څه فرمایي کلوا خورئ تاسو من ثمره د میوو د هغې نه په دغې باندې د الله شکر ادا کړي او د شکر دوه طریقې دي یو په جواب باندې الحمدلله او دویم په عمل سره او عمل سره شکر دا دی چې دغې نه صدقې ورکوي د دغې نه عشر ورکوي زکاتونه ورکوي اذا اثمرا کله چې میوه ونیسي میوه پکې نشته دی پتا باندې څوم نشته دی خو چې کله میوه وه نو دغه شانتې فی سبیل الله به هم ورکوي نفلي صدقه به هم کې عشر به هم ورکوي وآتو او ورکوي حقه حق د هغې یوم حصاده په ورځې د ریبلو د هغې دلیل دی په دې خبره که چېرته ځمکې کې فصل ونیسي په بوټي کې میوه ونیسي نو بیا به هیڅ هم نشته دی په دغه مالک باندې او که فصلې ورې به میوې کټ کړې اوس به دی عشر ورکوي او د هغې نه علاوه نفلي پکې هم ورکول پکار دي ولا تسرفو او د حد نه مه اوړئ اسراف مه کوئ د داسې ګناه نه ځان بچ کوئ او کله چې تاسو د خپل مال نه د الله حق ورکوئ الله به درته په دغې کې برکات واچوي او الله به درته دغه نعمتونه نور هم زیات انه بشکا هغه الله لا يحب المسرفين نخوخوي زیاتی کونکی او خوخول د الله مینه د الله دادا د هغه کس گناهونه معاف ومن الانعام پیدا کړی دی د څاروونه حمولتن یو قسم بارون کی دی تنگ قد ولدی الله ورته قوت او طاقت او صلاحیت ورکړی دی بار وړی شي بوج وړی شي لکه خر خچر او داسې نور وفرشا او بل قسم بار نوړون کی یعنی وړو کی قد والا کمزوري ګډه بیزا وغیرہ او د دواړو کی الله د انسانانو د پاره فیدې خېدي
کلو خورئ تاسو مما د هغې څه نه رزقکم الله چې درکړي دي تاسو ته الله ستاسو دپاره حلال کړي دي، نو بیا هغه تاسو مه حراموئ چې تابعداري د شیطان وکړئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مزئ تاسو په قدمونو د شیطان پسې. د شیطان وسوسو باندې عمل مکوئ، شیطان تابعداري مکوئ، ځکه دغه شیطان ستاسو دپاره دشمن دی، او څوک چې د دشمن مني هغه ته به کامیابي نه میلاویږي. انه بشکا هغه لکم ستاسو دپاره عدو مبین، دشمن دی ښکارا. او پیدا کړي دی الله تعالی 8 ازواج، 8 جوړي، من الضأن د ګډونا، 2 2 نر او ماده، ومن المعز او د بزونا 2 2 نر او ماده. وز دا ټول حلال دي، دې کې هیڅ یو شی الله نه دی حرام کړی. قل ورته وایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم، الذکرین آیا دا دواړه نران حرام کړي دي الله، ام الانثیین یا دواړه ښځې ماده، څه دلیل دی تاسو سره کوم پکې الله حرام کړي؟ ام اشتملت یا هغه چې مشتمل دی علیه په هغې باندې ارحام الانثیین، رحمونه د دې دواړو مادو. یو کې یو شی تاسو داسې وښیئ چې الله حرام کړي، نه دی حرام کړي الله، او چې تاسو ورته حرام وایي دا تاسو د شیطان په قدمونو پسې رواني، دا هغه خبره منئ. نبئوني خبر راکئ ماته بعلم په دلیل سره، په علم سره، ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتوني په خپلې خبرې کې. ومن الابل او پیدا کړي دي رب العالمین د اوښانو نه، د دې خالق هم الله دی، 2 2 ومن البقر او د غواګانو نه 2 2 نر او ماده، د دې خالق هم الله دی، او الله نه دی حرام کړي، الله حلال کړي دي د خپلو بندګانو دپاره. قل ته ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم، الذکرین آیا دا دواړه نران اوښ او غوایا حرم الله حرام کړي دي، ام الانثیین یا دا دواړه ماده ښځې اوښه او غوا، ام اشتملت علیه یا هغه چې مشتمل دی په هغې باندې ارحام الانثیین، رحمونه د دې دوو ښځو د دواړو مادو، یعنی چې کوم بچي دي د دوی هغې ته تاسو حرام وایي، کوم دی چې الله حرام کړي الله حلال کړي دي. ام کنتم آیا وی تاسو شهداء گواهان حاضر موجود، اذ وصاکم الله کله چې حکم کولو تاسو ته الله بهذا ددی، فمن اظلمو پسوک لوی ظالم دی ممن ده هغه چانا افترا علی الله یتړي په الله باندې کذبا دروغ، لوی دروغجن، لوی کذاب، لوی مجرم دا هغه دی چې په الله باندې دروغ وایي، یعنی یو شی الله حرام کړی نه او دوی ورته حرام وایي، او مقصد یې څه وي؟ لیضل الناس، د دې دپاره چې ګمراه کړي خلقو لره بغیر علم، بغیر د پوهې نه او بغیر د دلیل نه، په جهالت سره. داسې خلق ظالمان دي. ان الله بشک الله لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نور کوي هغه قوم ظالمانو ته، هغه خلقو ته چې هغوی ظلم کوي، جهالت کې مبتلا دي، په الله باندې دروغ وایي.